أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة أنبياء واللسم سپارہ آیات نمبر 16 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين دلته دین مخ کی تیر شو چې الله رب العزت په بعضو قومونو باندې عذاب راوستو د انسان عقل ترازی چې د عذاب ول الله تعالی راوستو نو الله جل شانه په دې مخلوق باندې په دې عذاب راتلو کې دنیا شی حکمتونه دي او په دې کې د الله تعالی دنیا شی رازونه دي خو مخلوق ته الله تعالی په ټولو حکمتونو باندې خبرې دي نشي د الله رب العزت پر رازونو باندې خبردار کې دي نشي ټول حکمتونه د الله رب العزت څوک نشي معلومولی په هر یو کار کې د الله رب العزت خپل حکمت دي او چې کوم کار کې الله تعالی ټیک په دې کې د الله دنیا شي حکمتونه دي انسان ته پته نه لګي چې د الله تعالی د کم حکمت تحت دا چې کوم دی دا کار او نو الته په قومونو باندې عذابونه راغستو نو هغه کوم د الله تعالی حکمتونو دلته کې الله رب العزت فرمایي چې ما دا دومره لوی اسمان پیدا کړل او یو ستن ورته نشته بغیر د ستنې نه میټینګ کړي دی په دې کې بیا الله رب العزت خپل بلبونه خپل ستوري لګولي چې دا بلبونو کار ورکوي دغه رنګ سپوږمۍ پیدا کړل انور پیدا کړل دا ټول د الله رب العزت د قدرت نشانی نو الله فرمایي چې دا اسمانونه او زمکه دغه دنیا شي حکمتونه دي د الله رب العزت او دنیا شي د قدرت نشانات دي د الله رب العزت دا الله تعالی عبس بیکار نه دی پیدا کړی بیکار الله تعالی دا نه دی پیدا کړی دا نه په خپل پیدا شوی دي او نه الله تعالی بیکار پیدا کړی دي بلکې دې کې د الله تعالی دنیا شي حکمتونه دي نو ځکه الله فرمایي وما خلقنا السماء وما خلقنا او موږ نه دی پیدا کړی السماء اسمان والارض او زمکا وما بینهما او وما او هغسو بینهما سجد دی دواړو په منځ کې دي لاعبین بے پیدې لعب او لعب دا څه ته ویل شي دا هغه کار ته ویل شي چې د هغې څه قسمه مقصد دي موږ جو د فضول کار وایو نه دنیایي څه مقصد دی نه اخروي څه مقصد دی نه به دته خیر ملاویږي نه به بل چا د خیر هېڅ مطلب یې نه بې مطلبه کار ته چې کوم دی لعب ویلی شي او کم سړی چې بې مطلبه کارونه کوي هغه ته لاعب ویلی شي بې مطلبه کار کوونکی نو الله تعالی وایي چې دا موږ بې فایدې او فضول نه دي پیدا کړي د دنیا شي حکمتونه دي اسمان او د دې ځمکې او د دې په منځ کې چې څه دي الله وایي که چېرې موږ دا څیزونه فضول پیدا کولی لو اردنا الله وایي که چېرې موږ غوښتلې ان نتخذا چې جوړ کړو لهوا لوبا کیل تماشا نو لتخذناه نو مونږ به خامخا جوړ کړي دی لره من لدنا د خپل طرف نه د خپل ځان نه ان كنا فاعلین کو چېرې مونږ د دې کار کوونکي وي الله وایي د دومره لوی اسمان ته کو چېرې مونږ فضول کارونه کول دا خو د الله تعالی د ذات سره ښیي نه دا خو د یو انسان د ذات سره دا خبره نه ښیي چې دی یو فضول کار وکړي چې نه د دنیا څه مقصد دی نه د آخرت څه مقصد دی او په زور یو سړی لګیا دی مثال په طور
د شګو نه کور جوړي نو ټول خلک ودی یا لیونی دی دا دوی په زول کار کې دی خو څه پیدا نشته دی نو د انسان د دې خبرو نه چې کوم دی د دې نه پاک دی انسان دا کارونه غیب ګڼي نو الله رب العزت خو وراء الورا ذات دی هغه په طریق اولاد دې سيزونو نه پاک دی نو الله وی کو چې دا کارونه مونږه کولې دا له لعب ولا کارونه دا په زول کارونه مونږ کولې بیا دا دورن بیا اسمان مسله جوړو او دا دورن بیا اسمګه مسله پیدا کوله دا کارونه معمولی غوندي سيزونه د خپل طرف نه نور سيزونه پیدا کړي په هغه باندې کې دي شو او بعضی مفسرین لیکل چې لهون دا اولاد ته او بیبي ته ویل شي اولاد او بیبي ته ویل شي نو بیا به دې مطلب دا شي چې لو اردنا کو چې مونږ غوښتلې ان نتخذ چې مونږ جوړ کو لهون اولاد یا لهون بیبي لتخذناه نو خامخا به مونږ جوړ کړو دی لره من لدنا د خپل ځان نه بیا د اصل کې په یهود او نصارا عیسایانو او یهودیانو په دواړو باندې رد دی چې دي څوک عیسایان عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی ګڼي الیاذ بالله یهودیان عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی ګڼي نو الله تعالی فرمایي چې کو الله تعالی ته د بیبي ضرورت وي یا د اولاد ضرورت وي نو د خپل جنس نه پیدا کړیو کنه یا نور مخلوق نه پیدا کړو د انسانانو نه ولې پیدا کول د الله تعالی نه اولاد شته دي نه د الله تعالی مور او پلار شته دي او نه د الله تعالی څوک برابر شته دي الله تعالی تنها دي یک یوازې دي دا بیا په یهودیانو رد شي کو د لهون مراد اولاد او بیبي واغستلی شي او که له لعب واغستلی شي نو د الله سره دنیا شي زونه دي نو الله تعالی فرمایي چې بیا موږ د اسمان او ځمکه په پیدا دي سره خو لا به ټوکې سره کول نور شي زونه مال ځان لپاره پیدا کړو کنه لو اردنا گشری منگا غختلی ان نتخذا چی جوڑ کرو لہون لوبٹو کا یا لہون اولاد بی بی نو لتخذناہو نو خام خواب منگا جوڑ کریو حقی لرا من لدننا دخپل زاننا ان کننا فاعلین گشری منگا دا دی کارونو کون کیوی بل نقذفو اللہ وی دا خو ټول باطل سیزونه دي دا ټول باطلي خبر دي الله تعالی نه زوی شته نه اولاد شته دي نه بیبي شته دي الله ته ټول خبرونه پاک دي الله وی بل نقذف بلکې مونږ غورځو بالحق حق لرا على الباطل په باطل باندې ټول باطلي خبرې کېدلې الله تعالی به حق قرآن راوستو الله تعالی حق پیغمبر راوستو ټول له سرونه مات کړل او ټول نیست او نابود کړل شرک او کفر ټول چې کوم دی د مکې مکرمه او د مدینه منوره د دوړو نه ختم چې کله حق راغی اذا جاء الحق وزهق الباطل چې کله حق راشي بیا باطل به ختمیږي خامخا دا د حق مزاج دی حق پړمبه کې کمزوري وي چې کله راشي خود دې په دمه تم باندې دې ترقی کوي دې حتی ورسي چې باطل مکمل چې کوم دې ختم کی نو ځکه دلته الله فرمایي چې بل نقذف دا ټول خبرې چې خلک کوي دا ټول باطلي خبرې دي بل نقذف بلکې مونږ غورځو بالحق حق لرا على الباطل په باطل باندې فیدمغه پس هغه د سرمات کی د باطل سرمات کی مطلب تباہ و بربادی کی ختمی کی فاذا هو زاهق پس ناگهان هغه باطل زاهق رکشي ولکم الویل او هلاکت تاسو د پاره مما د هغه سنه تصفیفون چې تاسو د الله د پاره بیانوي کم خلق چې د الله د پاره زوی ثابتي بیبي ثابتي لور ثابتي نو دا ټول خلقو د پاره هلاکت دی چې دا سيزونه د الله د پاره بیاني او حال دا دي چې الله رب العزت د دې سيزونه پاک دي وله الله ته دې سيزونه ضرورت نشته دی ولې نشته دی دا خو هغه چې د ضرورت چې بچا باندې کمزوري راځي هغه د اولاد ضرورت دی چې د چا جسمي هغه ته د اولاد ضرورت دی هغه ته د بیبي ضرورت دی الله خو د جسم نه پاک دی الله تعالی د کمزورۍ نه پاک دی د ټولو سيزونو الله پاک دی چې کله د ټولو نه پاک دی الله ته دې سيزونو حاجت نشته دی نو دا سيزونه د الله سره نه ښیي وله او د دغه الله دی یعنی د الله تعالی ملکیت دی من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او چې په ځمکو کې ځکه وایي چې وله د دغه الله تعالی ملکیت دی من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او چې په ځمکه کې دي ومن او هغه څوک عنده چې د هغه سره دي عنده نه مراد پرشتي دي چې دا الله تعالی سره دي
نو لا یستکبرون دا فرشتي تکبر نه کوي عن عبادته د الله تعالی د عبادتنا ولا یستحسرون او نه دا فرشتي ستړي کیږي دا دو خبر د وجه نه انسان عبادت نه کوي یا خدا چې دې د چا عبادت کوي د ځان بدخکاری د تکبري لکه د شیطان ابلیس په شان دی د تکبر کوي د تکبر د وجه نه د چا عبادت نه کوي او دویم دا چې دا انسان ستړي کیږي د ستړي د وجه نه ټول ورځ کار وکړي بیا مونځ ته چې کوم دی ملا ماتوي د ستړي د وجه نه د عبادت نشي کولی نو الله تعالی هغه دواړه خبرې ختمې کړي چې فرشتو کې تکبر هم نشته دی او فرشتې ستړي کیږي هم نه شپه ورځ د الله تعالی په عبادت کې مشغول دي لا یستکبرون دی تکبر نه کوي دا فرشتې عن عبادته د هغه د عبادت نه ولا یستحسرون او نه دا فرشتې ستړي کیږي یسبحون الليل والنهار دی تسبیح بیانی د شپې او د دروازې لا یفترون او دی سستی نه کی ام اتخذوا آیا دوی نیولی دی آلهتن خدایان من الارض پزمکه کی هم ینشرون او دوی با ینشرون دی پیدا کی دی ژوندی کی دی به دی ژوندی کی مطلب دا دی چې ګوره دې ظالمانو هغه څیزونه خپل خدایان جوړ کړي چې په خپلو لاسو سره جوړ کړي دي بوتان یې په خپل لاسو سره جوړ کړي بیا دې ځي هغې ته سجدې لګوي نو دا خو ډېر ذلیل څیزونه دي په خپل لاسو باندې جوړ کړل دی او د خدای صفت خدا دی چې دی یو څیز کې ساه اچي یو څیز ژوندی کوي یو څیز پیدا کوي نو دې بوتانو شرطه کې څه څیز پیدا کړی دی یا دا بوتان به تاسو په ورځ د قیامت بیا را ژوندي کړي نشي ژوندي کولی دقه یو الله به مو ژوندي کړي ام اتخذوا آیا دوی نیولی دی آلهتن خدایان من الارض پزمکه کی هم ینشرون دی بدی دوباره ژوندي کوي نو نشي ژوندي کولی لو کان فیهما آلهة دا دلیل عقلیم دی د الله تعالی په وحدانیت باندې او دا دلیل او عادیم دی خلق سره عادت هم دی دا خلکو په عادت کې دا خبره شته دی عادیم دی نقلیم دی لو کان فیهما آلهة کچری وی په دې ځمکه او اسمان کې آلهة ګڼ خدایان نو نشته دی لو د هغه څیز دپاره په عربی ژبه کې راځي چې د هغې څیز وجود نه وي نو که بالفرض لو کانا کچری وی بالفرض وی شته دی نه امندګیان نه دي دي بعضې وخت کې یو داسې څیز فرض کړي چې داسې فرض کړي لکه د اسمان وي فرض کړه د اسمان د لاندې وي ځمکه د پاسه وي دا خو ده نه خو فرضي خبره ده نو دا لو د عربی ژبه کې د دې دپاره راځي چې د یو څیز وجود نه وي خو صرف د فرضي خبرو دپاره راځي نو لو کان فیهما آلهة کچرې وي په دې ځمکه او اسمان کې آلهة ګڼ خدایان نو نشته دی الا الله سوا د الله نه لفسدتا نو خامخا په دې ځمکه او اسمان کې فساد راغلی وي ولې فساد راتلو پس دوه خدایان وي یو خدای به وي باران ورومه بل به وي نه ورومه داسې خو نشي کېدی چې دوه کسانو طبیعت بالکل یو شان دي داسې خو نشي کېدی دا خو عقلي خبره هم ده او عادي خبره هم ده مونږ تاسو سره عادت هم یو چې دوه خدایان یو خدای باران وروم بل وی رضی شین کومه نو جګړه به راتله کو به نه راتله نو جګړه راتله نو ځمکه اسمان کې فساد راتلو کو به نه راتله د دې نه معلومه شوله چې یو خدای دی د دې نه معلومه ده نور ګڼو احادیثونه او د قرآن د آیاتونو نه معلومه ده خو دا صرف هغه عقلي دلیل ورکوي او عادي دلیل ورکوي اوس تاسو به وایئ چې دوه خدایان نو خو دوی سله وکړي د یو بل سره مونږ چې ورته څه وایو هغه سیاسي خلک ورته وایي اتحاد وکړي چېرې د اتحاد کو دواړه خدایان اتحاد وکړي نو مونږ وایو چې اتحاد یې خدای کېدلی نه شي ځکه دا یو خدای بل ته محتاج شو که نه خدای د محتاجۍ نه پاک دی او یا دا چې دواړه خدایان به جګړه وکړي نو چې جګړه وکړي نو یو به خامخا کمزوري کړي نو چې کومې کمزوري کړي نو الله تعالی د کمزورۍ نه پاک دی او خدای د مشورې نه پاک دی د چا نه مشورې نه اخلي او نه د چا د مشورې محتاج دی نه د مذاکراتو محتاج دی او نه د اتحاد محتاج دی هیڅ چیز محتاج دی چې دا دواړه خدایان اتحاد کړي نو دې مطلب شو چې دا دواړه خدایان نه دي دواړه باطل دي نو چې په ځمکه او اسمان کې فساد نشته دی نو د دې نه دا خبره ثابته شوله چې الله تعالی یو الله تعالی دی چې په خپل طبیعت باندې شپه کوي په خپل طبیعت باندې روز کوي په خپل طبیعت باندې باران راوري په خپل خوښې سره شین کوي د چا نه تپوس نه کوي نو دې کې دغه دلیل نقلي هم دی دلیل عادي هم دی
او د دې بیا د علم کلام په کتابونو کې ډېر جوابونه دي خو هغې باندې تاسو پوه نه شئ بس دقه جواب ډېر دی چې دا دلیل نقلي دی عقلي د الله تعالی خو چېرې دوه خدایان وي په ځمکه اسمان کې فساد راغلی او چې کله په دې ځمکه اسمان کې فساد نشته دی ټیک ټیک هر څه روان دي نو بس یو خدای دی لو کان فیهما کو چېرې وي په دې ځمکه او اسمانونو کې آلهتن ګڼ خدایان الا الله سوا د الله نه بل خدای وي آلهتن ګڼ خدایان وي یا بل خدای وي الا الله سوا د الله لفسدتا نو خامخا فساد راغلی په دې ځمکه او اسمانونو کې دا به تتر بتر شي نو فسبحان الله پس پاک دی الله تعالی د شرکت نه رب العرش چې رب د عرش دی عما د هغه څه نه یصفون چې دوی بیاني فسبحان الله پس پاک د الله تعالی رب العرش چې رب د عرش دی عما د هغې خبرونه یصفون چې دوی بیاني دي څه بیاني دي خو الله تعالی سره شریکان مني که نه څوک بوتان مني څوک چې کوم دی عیسی علیه السلام مني څوک د نور عبادت کوي لا یسألو تپوس په نشي کولی عما د هغه څه یفعلو چې دی کوي لا یسألو تپوس په نشي کولی د چا نه د دغې خدای نه خدای نه څوک تپوس نشي کولی عما د هغه څه یفعلو چې دا خدای یې کوي وهم یسألون او د دې نه به تپوس کولی شي مطلب دا دی چې خدای هغه ذات ته ویلی شي چې د ده نه هېڅوک تپوس نشي کولی او دې د هر چا نه تپوس کولی شي نو لا یسألو تپوس به نشي کولی عما د هغه څه یفعلو چې دا خدای یې کوي وهم او دوی به یسألون تپوس کولی شي دوی به تپوس کولی شي نو دا د خدای صفت دی وما خلقنا السماء او موږ نه دي پیدا کړی اسمانونه والارض او ځمکه وما بینهما او څه چې د دې دواړو په منځ کې دي لاعبین بې فایدې لو اردنا کو چېرې موږ غوښتلې ان نتخذه دا چې موږ جوړ کړو لهوا لوبې ټوکو دپاره یا لهوا اولاد او بیبي نو لاتخذناه نو خامخا به موږ جوړ کړي وو دې لره من لدنا د خپل ځان نه ان كنا فاعلین کو چېرې موږ کوونکي وي دې لره بل نقذفو بلکې موږ غورځو بالحق حق لره علی الباطل په باطل باندې فیدمغه پس هغه د سر مات کی د باطل سر مات کی دا حق فاذا هو زاهق پس ناګهانه هو دغه باطل زاهق ورکشي ختم شي ولکم الویل او ستاسو دپاره هلاکت دی مما د هغه څه نه تصویفون چې تاسو بیانوئ وله د هغه ملکیت دی یعنې د الله ملکیت دی من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض یو څه چې په ځمکه کې دي ومن عنده هغه څوک چې د هغه سره دي یعنې فرشتې دا ټول د الله تعالی ملکیت دی د الله تعالی بندګان دي د الله تعالی ملکیت دی د الله مخلوق دی لا یستکبرون دا فرشتې تکبر نه کوي عن عبادته د عبادت نه یعنې د الله د عبادت نه ولا یستحسرون او نو دا فرشتې ستړي کېږي د الله په عبادت باندې یسبحون اللیل والنهار دی تسبیح بیانې د شپې او د ورځې لا یفترون دی سستی نه کوي به تسبیح بیانولو کې ام اتخذوا آیا دی نیولي دي آلهتن خدایان من الارض په ځمکه کې هم ینشرون دوی به هغوی را ژوندي کوي لو کان نو نشي را ژوندي کولی دقه یو الله به را ژوندي کوي لو کان فیهما آلهتن کو چېرې وي په دې ځمکه او اسمان کې آلهتن بل خدای یا ګڼ خدایان الا الله سوا د الله نه لفسدتا نو خامخا فساد راغلی په دې ځمکه او اسمانونو کې فسبحان الله یعنې ځمکه او اسمانونه دا به خراب شي وو فسبحان الله پس پاکي ده الله پاک لره رب العرش چې رب د عرش دی عما د هغه څه نه د هغه څه نه وله پاکي د یصفون چې دا خلک ورله بیاني لا یسألو تپوس به نشي کولی عما د هغه څه یفعلو چې دا خدای یې کي وهم یسألون او دوی به د نورو نه تپوس کولی شي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين